अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान په دنیا کې یو ډېر اهم ملک دی. 57 اسلامي ملکونو کې پاکستان چې کوم دی اټمی ملک دی، واحد په دنیا کې. بیا موږ سره دنیا بهترین فوج دی، بیا زموږ انټيليجنس ایجنسیان ډېر زبردست دي. خو یو عجیبه بدقسمتي ده. بدقسمتي مو دا ده چې معمولی واقعي نو بیا انټرنیټ بند شي، موبایل نیټورک بند شي، کاروباري طبقې ته، عام خلکو ته، مریضانو ته رابطې کولو کې ډېر مشکلات دي. په پیښور کې په خیبر ایجنسی کې د لوی جرګې اعلان چې شوی دی، نو پرون او نن په پیښور کې د یونیورسيټي روډ نیم نواله حیات آباد او خیبر ایجنسی کې موبایل نیټورک بند دی. ډېرو خلکو ته تکلیفونه دي. زه خپل اسپتال کې وم، مریضانو سره رابطه نه کیږي، د خپلوانو سره نه کیږي، څوک د یو بل نه دي خبر، او نیټ هم بند دي، موبایل هم بند دي، څوک نه خبرېږي د یو بل نه. نو دا غټه بدقسمتي ده چې زمونږ دومره مضبوط فوج، دومره ښکلي ایجنسیانې، دومره اټمي ملک معمولی شیزونو نه بیا پریشانی مونږ والو او مونږ انټرنیټ بند کړو، د خلکو د اظهار رایې پابندیانې ولګو. نو عام خلکو ته، عام کاروباري طبقې ته، دا ډیلیوري وینانو ته، هسپتالونو ته، هر څه ته په تکلیف کې. نو د خدای دپاره دې له الټرنیټ طریقه وګورئ چې عوام خو پریشان نه وي. د سکیورټي مسله ده، هغه په هغې لیول باندې وکړئ، خو انټرنیټ او موبایل خو نن سبا د خلکو ژوند دی، اکسیجن په شانتې ضروري شوی دی، ځکه چې هر څه په موبایل باندې دي، او هغه هم د 2-3 ورځو راسې بند دي. 2 ورځې خو وشوې کیدای شي سبا هم بند دي. نو خلکو ته ډېر مشکلات دي. دې له الټرنیټ طریقه وګورئ چې کم از کم عوام خو په عذاب نه وي. ستاسو څه خیال دی د موبایل بندېدو نه چې څوک په تکلیف کې دي او چاته نقصان وشو کاروباري؟ هغه خلک په دې کمنټ وکړي، لایک ورکړي، شیر وکړي او سوچ پې وکړي. په سوچ کې څه ګناه نشته.